السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست دوستانو عمران خان نن بنیګاله ته ورسېدو خو عمران خان د ټول قوم دپاره یو ډیر زیات اهم پیغام جاری کړی دی. عمران خان څه پیغام جاری کو او تاسو ته پته ده دوی د سایفر قصه یو څو ورځې چې کوم دی نو وړنګول راوړنګول خو هیڅ یې ترې جوړ نه کړله چې پته ورته ولګېده چې د دې نه خو څه نه جوړېږي او د عمران خان د ګرفتارۍ څه جواز نه راوځي نو خبره یې واپس توشاخانه له راوسته او توشاخانه په باره کې هم عمران خان چې کوم دی نو صفا او یو دو ټوک خبرې وکړې ډېره په اسان الفاظو کې خلک په دې باندې پوه کړو چې توشاخانه اصل کې دسه او په دې ځان تاسو پوه کوئ یعنی مطلب خلک بس تاسو غلطه چې کوم دی نو غلط انفارمیشن او معلومات به درکوي خو اصل کې توشاخانه څه شی دی او تاسو ته پته ده د مریم نواز حوالې سره چې کوم دی نو یو اهم خبر دی چې هغه کله راتلنی ویل چې یاره ملک په ترقۍ باندې روان دی نو مریم نواز دپاره به یو اهم جواب چې کوم دی نو هغه هم په دې ویډیو کې انشاءالله میلاویږي چې آیا ملک څنګه په ترقۍ روان دی آیا واقعي ملک په ترقۍ روان دی که نه ملک بیړه غرقه شوله او سایرا چې کوم دی نو د پاکستان د ادارو په باره کې خبره کړله چې د پاکستان څومره ادارې دي نو دا په تیزابو باندې لمبول پکار دي ولې لمبول پکار دي آیا تاسو د دغې د دې خبرې سره اتفاق کوئ او که نه کوئ هغه به راسره هم په کمنټ کې شریکه کوئ خو د دې نه مخکې ملګرو په ویډیو زموږ ډېر محنت لګي نو د زړه نه به د سره ویډیو لایک کوئ او ټول ملګري به د زړه نه ویډیو شیر کوئ د ټولو نه اوله تاسو ته پته ده چې څو ورځې خو چې کوم دی نو د سایفر کیسه چلېدله چې سایفر ښکته وپورته عمران خان راغی د سایفر قیسې چې کوم دی نو کولاو خلکو ته کېښود او خلک یې پرې پوه کړو دوی اوس د سایفر نه ډایرکټ توشاخانه ته توشاخانه ګوره داسې یو څیز دی یو ګفټ دی تحفه ده دا راغله ټیک شوله نو دا ته اغستلی شي هم د هغې قیمت به ورکړې ټیک شوله او تاسو ته پته ده عمران خان د دغې تحفو قیمت په خپل دوري حکومت کې یعنی 30-40% سیوا کړی و لکه مطلب دا دی چې دومره چې کوم دی نو سیوا کړی و او د دوی بس دوی چې کوم دی نو تاسو ته پته ده د کروړاو ګاډي چې کوم دی نو په لکاو کې اغستي تاسو ته پته ده عمران خان وی چې مریم نواز چې کوم دی نو مرسډیز په لکاو کې راوخي آیا دا کم ملک دی او داسې کم کمپني ده چې هغه مرسډیز ګاډي چې کوم دی نو په لکاو کې ورکوي ټیک شوله د دې سره سره چې کوم دی نو آصف علي زرداري هم د ټولو نه قیمتي ګاډي راغستې هیڅ قسمه څه قیمت او د هغې چې کوم دی نو هغه نه دی ادا کړی عمران خان وایي چې زه تاسو ته پته ده اف آی والا ته پیشي کوم او د شهباز شریف د 16 ارب روپو تپوس به هم کوم چې ثبوتونه ستاسو د مخې هر څه ستاسو د مخې او تاسو انکوایري چې کوم دی نو په نیب کې اوس د هغې سټاپ شوي ده دا ولې سټاپ شوي ده د دې خبرو به هم زه چې کوم دی نو د هغې نه پوښتنې کوم نو اوس دوی د توشاخانه چې کومه معامله وه هغې اوس راچوته کړله په توشاخانه کې عمران خان ویل چې اوس دغه ګفټ ته وانلي نو هغه بیا بل سړی هم اغوستلی شي او ما د هغې قیمتونه د دوی نه په ډبل باندې د هغې چې کوم دی نو قیمتونه ادا کړي دي اوس مریم نواز چې کوم دی نو څنګه راتله ملک ته نو یو خبره وکړه چې یاره اوس ملک د ترقۍ په لار باندې روان شو نو مریم نواز ته دا جواب دی چې مریم نواز صاحبې تا ته پته ده په تاریخ کې په اوله ځل باندې چینی چې کوم دی نو 160 روپۍ کیلو ته ورسېدل 280 روپۍ فی لیټر چې کوم دی نو دا تیل چې کوم دی نو په پاکستان کې خرڅ شوي دي صحیح شوله د دې نه علاوه چې کومه پروفیشنل خلک دی ډیګریانې یې کړي دي پروفیشنل ډیګریانې یې کړي دي هغو ته په ملک کې چې کوم دی نو په دې ستاسو په دې دوري حکومت کې جابونه نه میلاویږي او هغو لاړه بار یعنی خپل ملک کې پرېښودو یعنی ملک ته چې کوم دی نو دومره غټ نقصان ورسېدو د دې نه علاوه چې څه قسم د اغستلو ضروري د استعمال اشیا دي د هغو قیمتونه چې کوم دی نو د اسمان سره خبرې کوي ته څنګه وایې چې ملک په ترقۍ باندې روان دی یا ملک چې کوم دی نو ترقي وکړه عمران خان وایي چې هیڅ قسمه ثبوتونه د دوی سره نشته دی او د مخکې نه اعلان وکړو اف آی او رانا ثناء الله والا چې یاره موږ به عمران خان ګرفتارو نو عمران خان وایي که چېرې زه ګرفتار شوم نو تاسو به بالکل په ایماندارۍ سره راوځئ او پرامنه احتجاج هغه احتجاج نه چې څنګه په 9 مۍ باندې ځینو خلکو کړی د عمران خان د بدنامولو دپاره نو لهذا پرامن او عمران خان د هغې حوالې سره هم خبره مخکې کړله په تېر شوي خطاب کې چې یاره هم دا هغه خلکو دي باقاعده انویسټیګیشن وکړي د دنیا کیمرې پرتې دي تاسو کیمرونه ویډیوګانې راولئ که نه کم خلک چې مخکې ورننوتي دي او توړپوړ یې کړی هم هغه خلک راونیسئ که نه تاسو څنګه ټول خلک یادوئ یا ما یادوئ او بیا خاص کر یو جج دی هغه هم ډېره ښایسته فیصله فرید چې کوم دی نو تر دې پورې چې کومه 26 چینلې دي او کومه 13 پارټیانې دي د هغو په محنت باندې اوبه ور واړولې ټیک شوله او د هغو محنت یې په اوبو باندې ویوړو چې د عمران خان تاسو ته پته ده خلاف کاروایانې چې کوم دی صرف او صرف د پولیسو بدنیتي ده هیڅ قسمه داسې څه ثبوتونه او څه دغه نشته دی چې د عمران خان خلاف مونږ کاروایي یا مونږ کیسونه دغه کو عمران خان چې کوم دی نو د سلطان
چې کوم نیب چیرمن تیر شوی دی د هغه په باره کې هم خبرې وکړي چې یاره هغه ډېر ښه سړی دی ایمانداره انسان دی او هغه زما خلاف کیسونه ځکه نه جوړول چې زما خلاف څه ثبوتونه نه وو خلکو ته وایي چې د خلاف زه څنګه کیسونه جوړ کړم اوس موجوده چې کومه نیب چیرمن دی نو هغې ته پکې هم پیغام ورکړو چې یاره تا له هم سترګې غړول پکار دي د هغه په شانتې یاره چې قوم دی بیا په ښه باندې یادوي په اخره کې راځو سایره لاب چې سایره یو خبره کړې ده چې د پاکستان څومره هم اداري دي دا په تیزابو لمبول غواړي د دې شروع د الیکشن کمیشن اف پاکستان او بیا د الیکشن کمیشن د چیف نه کول غواړي د دې خبرې مطلب څه دی ولې په تیزابو لمبول غواړي هغه وایي چې څومره هم اداري دي دا ریالټي ده دا تاسو ته هم پته ده او دا خبره تاسو هم منئ چې څومره هم اداري دي دومره کرپشن پکې روان دی چې د ملک بیړۍ چپه کړه ملک یې تباه او برباد کو کومې که تاسو وابډا والې وګورئ نورې محکمې وګورئ په ټولو کې کرپشن انتهایی په بلندۍ سره روان دی نو سایه راویلي چې د همدې څو پورې دوی په تیزابو لمبولي نه یو دوی ته سبق نه وي ورکړی نو تر هغې پورې ملک نه ټیک کېږي آیا تاسو د دې خبرې سره اګري